और पेशावर इसलिए थोड़ा-सा मुझे याद था ज़्यादा कि मतलब यहाँ से शाहरुख खान है, इसलिए इंडिया में जो लोग हैं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कब पेशावर जाऊँगी और वो जगह देखूँगी। چې خو تاسو خلکو دومره نه پیژندئ، اوس خلک وپېژندي نو د دیر خلک بیا چې تاسو چېرته لاړ شي څه دغه کوي تاسو سره؟ نو اوس روډ ته هم راوځئ چې ور سړی بس ګوري به ته لکه بالکل پرېږدي څوک به لکه هر یو کس وایي تصویر راسه ووایي تصویر راسه واله، څوک وایي چای راسه وڅښه، څوک وایي روټۍ راسه وخوره. مطلب چې زه چاته هم وګورم بس داسې سترګې دغه کړي زه په خپل لکه هغه شیمینګ فیل کېږي که نه. को लेके तो कुछ हद तक है जो वहाँ पे दिखाते हैं, तो इतना खौफ ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लोग मेहमान नवाज़ी हैं और دا په خپله په کور کې ګوري کچن ته بس په خپله خېږي ځان له پخلی په خپله کوي چای هم ځان په خپله پخوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم په پېښور کې موجود یم. څه موده وړاندې به تاسو کتلي په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې د انډیا نه یو جینۍ راله انجو لوی اپر دیر ته یو غوغا خوره وه په سوشل میډیا باندې هم بیا په میډیا باندې هم. موږ سره هغه جوړه نن موجود ده، نصر الله صاحب او انجو. نصر الله صاحب سره به خبرې اترې کوو چې وخت تیر شو، دوه نیمې میاشتې وشوې، د دې اوس ژوند څنګه روان دی او مخکې د دې څه ارادې دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوس ژوند څنګه روان دی ستاسو؟ دوه نیمې میاشتې وشوې، حالات څنګه دي؟ ماشاءالله اوله کې ډېر زیات پریشر و، دا لکه د میډیا او لکه ډېر مختلف قسم داسې اکټیویټیز و. دا اوله کې لږ سړی ډېر زیات ډپریس موډ کې که نه چې یاره एकदम یو واقعه راشي بیا هغه چینج شي. هغه ټایم کې موږ ډېر زیات ډپریس وو. بیا د هغې نه پس اوس ماشاءالله ټایم ښه تېرېږي او نور هم ښه روان دی. مخکې خو تاسو خلکو دومره نه پیژندئ، اوس خلک وپېژندي نو د دیر خلک بیا چې تاسو چېرته لاړ شي څه دغه کوي تاسو سره؟ نو اوس روډ ته هم راوځئ چې ور سړی بس ګوري به ته لکه بالکل پرېږدي څوک به لکه هر یو کس وایي تصویر راسه ووایي تصویر راسه واله، څوک وایي چای راسه وڅښه، څوک وایي روټۍ راسه وخوره. مطلب چې زه چاته هم وګورم بس داسې سترګې دغه کړي زه په خپل لکه هغه شیمینګ فیل کېږي که نه چې یاره سړی زه څه وکړم، بس لکه چې یو ناشنا دنیا ته چې سړی راغلی. مطلب خلک خبرې به موري، مختلف خبرې به تاسو اوري، نو خلکو څه فیل کوي هغه؟ یاره اوسه پورې چا داسې لکه غلط کمنټس نه دي کړي، لکه ښه مطلب هر سړي چا سره چې زه ملاوېږم ښه په خوشحالۍ سره راسره ملاوېږي او مطلب ښه صفت هم کوي او مطلب دا دومره کوي لکه داسې څه خبره غلط څه خبره پکې چا نه ده کړې اوسه پورې. په کور کې څه ماحول دی؟ انجو عادت شوې ده تاسو دې ته د خپل چې کوم زموږ ټریډیشنل دی کلچر دی هغې حوالې سره معلومات ورکوي؟ نو دا هر څه خو دا په خپله په کور کې ګوري کچن ته بس په خپله خېږي ځان له پخلی په خپله کوي چای هم ځان په خپله پخوي څه مرضي یا څه خوري څه څکي بس ورشي کچن ته ځان له پخپله تیار کړي. مطلب ښه خوشحاله ده. هغه بالکل ښه ژوند دی تېرېږي. په پیله ځل پېښور ته رالی، په خپله رالی که نه؟ نه پېښور ته خو مونږ دا خو لکه اصغره مونږ ته کال وکړو بس د هغه په ترو باندې رالو. پېښور کې ګرځېدلي یې که نه نو؟ او مخکې ګرځېدلي وو پېښور کې. انجو تاسو پېښور کې ګرځول؟ بالکل ګرځولي هم دا و. صحیح جی کتونکو موږ به اوس انجو سره خبرې کوو. جی کیسا لگا پشاور आके पहली बार? पेशावर आके काफ़ी अच्छा लगा है और काफ़ी अच्छी सिटी लगी है, ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान शहर में हूँ और इंडिया जैसा लग रहा था, अच्छा लगा। इससे पहले आप जब इंडिया में थी तो पिशावर का नाम सुना था? जी सुना था, पेशावर का नाम सुना था, कराची नाम सुना था, पेशावर सुना था, लाहौर सुना था। और पेशावर इसलिए थोड़ा-सा मुझे याद था ज़्यादा कि मतलब यहाँ से शाहरुख खान है, इसलिए इंडिया में जो लोग हैं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कब पेशावर जाऊँगी और वो जगह देखूँगी। जी। पिशावर के पाकिस्तान के जो सिंगर्स हैं उनके गाने आप सुनती? हाँ, आतिफ़ असलम। गुनगुनाती भी है कि नहीं? थोड़ा बहुत। इंडिया जब जाएगी क्या पैगाम ले जाएंगी यहाँ से? पैगाम जो मैं मीडिया पे दे रही हूँ यही पैगाम है, अगर मुझसे वहाँ कोई पूछेगा तो रियली जो वहाँ पे इमेज बनाई हुई है यहाँ को लेके, तो कुछ हद तक है जो वहाँ पे दिखाते हैं, तो इतना खौफ ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफ़ी लोग मेहमान नवाज़ी हैं और काफ़ी अच्छे लोग हैं और मेरे ख्याल से यही मैसेज है मेरा कि अच्छे से प्यार से रहना चाहिए, बस यही मैसेज है मेरा तो। ठीक है नसरुल्लाह साहब ستاسو په دغه کې څه اراده شته چې انډیا ته به ځئ؟ او بالکل شته دی.
ان شاء الله بس په لیګل طریقه به ځو چې څنګه ویزه ولګي لکه څنګه چې سړی هر ملک ته په یو لیګل پروسس باندې ځي هغه شان په لیګل پروسس به ځو او په لیګل پروسس به راځو. صحیح. کتونکو تاسو ته به د دې په اړه باندې نوي معلومات ترلاسه شوي او چې کوم غوغا و په سوشل میډیا باندې هغې نه پس بیا د لیک سایټ ته شي نو اوس چې کوم انټرویو د هغې کې به تاسو ته نوي معلومات ترلاسه شي. ډېره مننه.